نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا ترجو بعدی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض چونکہ کتاب الفتن ہو کا نا اور د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گویانی دی چمان رسو اختلافات نہ کوي دا چې نه کوي پشان د کافرو چې یو بل سټونه وهاي مخکې دا شابه چې دا کسر پوره شي غاښ کم کسر راغل دی پکې قتال کفرن دمه موږ مخکې واته خبرې کړې دي خو چې استحلال ګڼو کفر دی او کینی وقتال فعل كفعل الكفار یا فعل کفاره یا کفرن کفران د ناشکری دا د وحدت اسلامی جی حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدري بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن رجل آخر وهو أفضل في نفسه من عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يعني ابن سيرين وید عبد الرحمن ابن ابي بکرنا یو او دارنګ دې د یو رجل آخر نه چې حمید ابن عبد الرحمن دی بیا دا رجل آخر زما پزره کې د عبد الرحمن ابن ابي بکرنا افضل اخکاری جی قال الله ورسوله اعلم قال حتى ظننا انه سيسمي بغير اسمه فقال اليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال اي بلد هذا اليس بالبلد الحرام قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم وأبشاركم دا ټکي مخ روایتو کې نه تیر شوی ابشار د بشر جمع ده بشر نمراد سرمنی استاسو بدنون او استاسو سرمنی كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغ د دوه روایت رب مبلغ دیر کرت یو رسون کې د دین یبلغه د رسی من اغه طالب تا هو او علو چغه د مبلغ نه زیات حافظه لرون کی وی بل رب مبلغ دیر کرتا رسول شوی د دین یبلغه تی شو غنا چې چاته رسول شي من اغوی هو او علو چې دی کلام مبلغ لا د مبلغ نه زیات یاد انکی ٹھیک شو چلو فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي دا ګوره دا مسله ابن الحضرمي په خبره پويږي ستا شبکه تلوي دام د فتنو یو نوع ده دا ابن الحضرمي چې نو د په بصره کې او اصل کې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په منځ کې ناچاقي و نو دی معاویه رضی الله عنہ ابن الحضرمي بصره ته ولېګا چې ته په بصره کې خلقو کې د علی سیبنم تنافر پیدا کړي تبالته د علی سے بدر ازوای تنافر به پیدا کړي نو دې چلانو دی ابن الحضرمي سره دو قول دي یا صلیخ کسان ورسره یا اویا کسان نو دیالته کې خپل مشن شروع کړ حضرت علی سے ته پته ولګی دا نوغي د ابن الحضرمي تعاقب دی پارا جاریه ابن قدامه ولېګا جاری سړی نوم دی جاریه ابن قدامه ولېګا نو دی جاریه ابن قدامه ابن الحضرمي پسې فوج ولېګا نو ته لار یو کور کې پناه واغستا ابن الحضرمي کور کې پناه واغستا نو دی جاریه او دی لخر دی کور محاصره وکړو او جاریه دی کور تور لگاو نو ابن الحضرمي سره د مرګور نه تک اصول ول شو دې هغه ته اشاره ده دا نو یو فتنه وکړه چې 40 افراد یا 70 افراد د جاریه ابن قدامه پلاس ابن الحضرمي او د مرګري اصول ول شو ځکه یوم حرق ابن الحضرمي کله چې ابن الحضرمي سوزول شو حين حرقوا جاريه ابن قدامه کله چې دې سوزول او تل جاريه ابن قدامه سے قال اشرفوا على ابي بكر فقالوا هذا ابو بكر قال دې اشرفوا على ابي بكر دغه وخت دې خلقو نظر او ابي بکر
ابي بکر تا سو کوئی اشرفو علی ابي بکر دا وخت چاوي چلکه وګوره ابي بکر وګوره چې دلته وي فقالوا هذا ابو بکر يراك بداسي واغسير تا ګوري قال عبد الرحمن ابن ابي بکر وی فحدثتني امي ما تزما مور بیان کان ابي بکر انه قال لو دخلوا علي کچری دادا جاریہ یا څه جاریہ ابن قدامه لخر کچری پما راشي حملاور شي نو ما بهشتو بقصبتن زبا دویلا روان شما یو درما نمانا زبا په یو نلم په گزارو نکم که دوی مال راشي او ما ولی نو زبا په دوی باندې یوی نلې گزارو په نکوما قال ابو عبد الله بهشتو یعنی رمیتو ما بهشتو بقصبتن ما بنو وشته دی په یو نل ما په د نل گزارو نو کړي دا د ټوپک توره خو بل شي دی ٹھیک شو دم یو فتنه شو او د فتنه ذکر و جی قال حدثنا احمد بن اشكاب وقال حدثنا محمد بن فزيل عن ابي عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض وهي قال حدث سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت ابا زرعة بن عمرو بن جرير عن جدي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استمسك الناس ثم قال لا ترجعوا بعد الكفار دا ترمذی کې تاسو ویلاو يضرب بعضكم رقاب بعض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول فتنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان د اخبار د پیغمبر علی السلام راتن کو فتنو مبارکي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو تکون فتنه قیامت په قرب کې زما په امت کې بلوه فتنه راځي القائد فيها خير من القائم او ادریدن ناس غربی د قائم مطلب څه شو فتنه برازي خدان ته وساته هغه قائم نه دي چې لری نو ورته ولار دي تماشا کوي او بل کور کې تن ناس دي هغه تن نه ناس دغه لری نو ادریدن کې تماشګر دغه نه به دي معنی دا چې فتنه نه حتی الامکان چې کوم دي خپل ځان بچو ساته جی ويقال حدثنا محمد بن عبيد الله وقال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال ابراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قتال القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها هغه چا چې سر اوچت کړي فتنه تا نو تشرفه دا بور سر مات کی هلاک به کی جی هغه چا چې موږ په دغه وخت کې ملجا زیاده پناه او معاذن یا حفاظت فل یعوذ به ځان دې بچ کې پاغه ځای باندې او فتنه ته ځان نه مخکې کوي جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار القائم والقائم في خير من المشي والمشي في خير من الساعي وانتشر فلا تستشركه فما وجد ملجا او معاذ فليعوذ به باب اذا التقى المسلمان بسيفهما کله چې مخامخ شي دو مسلمانان په خپل تور سره معنی دا شو چې فل قاتل والمقتول فی النار الله اکبر ولله الحمد معنی کې دو مسلمانان وی او د دې دا قتال اجتهادي نه غوړه توجه کومه ته ګډبړو کې دو مسلمانان وی او قتال اجتهادي نه وی مفنار خدا سو کو نه وی چې نبی اسلام وی چې مسلمانان جنگ کوي او قاتل او مقتول دواړو دوزخیان دي نو علي سے و د معاویه سے حسن سے و د معاویه سے عثمان سے د دې حضرات من کې کم جنگونه شو او قاتل او مقتول ناریان شنو بیا د شیو مسلک حق شو نه یارا قاتل او مقتول کله چې دغی په جنگ کې اجتهاد ني مقصد رضا دربني او چې کله اجتهادي لفظ شوي او نیت رضا ربوي نو الله به معاف کی جی قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاح ليالي الفتنه ایک منٹ دی حدیث ته تو غز کی دی کنا حماد وی عن رجلن دے نقل کی دا روایت ته یو رجلنا او دا رجل چې کوم دی نو هغه عمرو ابن عبید دی
او دا عمرو ابن عبید چې کوم دینو دا شیخ المعتزله وکانه سیء الضبط دی یو رجلو هغه نه ذکر کوي عمرو ابن عبید دا او عمرو ابن عبید چې دا د معتزله لوی عالمو وکانه سیء الضبط بلډ پریشر مریضو آخر کې حافظه کمزور شي وا لم يسميه عن الحسن البصري هغه شیخ د معتزله د حسن البصري نقل کړي قال خرجت بالسلاح توجه کو ویخه حضرت حسن البصري ذو وتم په وسله سره حالکه حسن البصري وسله سره نو وتله حسن البصري د احنف ابن قیس نقل کړي احنف ابن قیس ذو په وسله وتلو ودلته کې روایت کې اختصار دی اصل کې د عن الحسن عن احنف ابن قیس قال خرجت بسلاحي یا شو رسول روان رجل مراد عمرو ابن عبید شو عن الحسن قال حسن وی خرجت اخبار چا نه کی د ذات نه کی احنف ابن قیس نه کی رسول علی ها جی فاستقبلني ابو بكر فقال اين تريد؟ قلت اريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا توجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من اهل النار. قيل هذا القاتل فالله على المقتول. قال له قد اراد قتل صاحبه. قال عمار بن زيد فذكرت هذا الحديث لايوب ويونس بن عبيد وانا اريد ان يحدثني به. فقال انما روى هذا الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكرة وبه قال حدثنا سليمان بن حرب. اذكر دلته تاوي فقال دي حضرات انما روى هذا الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكر. دلته اور روایت کی احنس نشته جی. فبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بهذا وقال مؤمر حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس وهشام وعلى بن زياد عن الحسن عن الاحنف عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن ايوب ورواه بكر. ورته صفه 9 د بخاری جلد اول راوړه میراو شو اخر کې ګوره د آیت خلاصي فاصله بینهما. حدثنا عبد الرحمن مبارک قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس. نزلت کې اغا عمرو بن عبید شیخ المعتزله پکې نشته او دارنګي حسن د احنف بن قيس نه وی. قال احنف وی ذهبت لانصر هذا الرجل. اشكال ختم ٹھیک صفا عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه معمر عن ايوب رواه بكر بن عبد العزيز عن ابيه عن ابي بكر قال انظر حدثنا شعبة عن منصور عن ربيعين عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. باب كيف الامر اذا لم تكن جماعه. كيف الامر نسرنگ بي امر مراد معامله او احوال سرنگ بي معامله او احوال د مسلمانانو اذا لم تكن جماعه چې سو وخت کې مؤمنان نی جمع کړي شي په امیر واحد باندې. ان یاد شو کله چې مسلمانان په امیر واحد جمع ني معنی داسي وخت خدا نو خاص امیر نشته یا امیر مثلا وفات شو اولاد امیر انتخاب نه دي شوی نو بیا مسلمان سکی یا لکه دغه جنگونو کې خبره واوله الکه د علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه حضرات مې کې اختلافات په دغه اسنا کې یو امیر وفات شي نو آیا پاتې مسلمانان با ژوند څنګه تیری او د چا د حکم لاندې وتیری نو کیف الامر سرنګ به معاملې د مسلمان اذا لم تكن جماعه چې سوخي خلق جمع کړي شي نی په یو بادشاہ یو امیر باندې جی. ابي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر
قال حدثني بسر بن عبيد الله الحزرمي انه سمع ابا ادريس خولانيا انه سمع حذيفه بن اليمان يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه یعنی خلقو بخو د خیر تپوس کو ما د نبی علیہ السلام د شر تپوس کړو یاره د سلی پاره مخافت ان یدرکنی شر تپوس مې زکه کو د دې یاره نه چې دا شر په ما را نشي نو ما د شر تپوس زکه کو چې د شر نه ځان بچ کے میں اس آتا ہوں جی فقل یا رسول اللہ كنا في جاهلیت والشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخان قلت ورمانا وال بعد ذلك الشر من خير دي شر نه پس بیا خیر راضی ما یقینا برازی وفيه دخان پای کی بلوگی وی دخان ما پوجي تورواله بی لوگی بی مانا باغی کے با خیر کی پریشانیاں نے بڑی رہی قلت ما دخنوه اگر دخنیت بسی دخانیت لگے والے پریشانی بسی قال قوم یادون بغیر حدی یا قوم بھئی چاپ عمل کی بغیر سنت و طریقی زمانہ تعرف منهم ہوشگنا پی جنبت دی قومننا و تنکرو اور ناشنا بگنی دوی عملنا پی جنب چدا فلان کے دے لیکن اعمال بھئی منکرافی شرن خلافی جی یعنی دین پس و بیادا سے خلق راضی دعات الى ابواب جہنم چاب خلق العقیدہ اور اعمال خرابی اور جہنم تبیرا ہوائی من اجابهم الیہا چاچ دوی خبر امن لا قذفوه فيها نو جہنم کے بے اوغرزی جی داغی خمنگ تا بیان کا جسوک دی قال نبی پاک کو فرمائے من جلدتنا آئی با زمان دا سرمنو نہیں مانا زمان پشان بئی یا زمان دا قوم نہیں زمان دا خاندان نبئی ویتکلمونا بیالسنتنا اور زمان پا خبرو با خبری کئی عربیان بومی قال فرمائل تلزموا جماعت المسلمین بدغ وقت دا مسلمانان و جماعت اور اکثریت پسیزا جی و امامهم او دی امام دا جی جماعت المسلمین نہیں دا حدیثان لپیش کئی بس ہوشگنا چی امام نہیں نو تلزموا جماعت المسلمین امامهم بس جماعت المسلمین پسیرا دے فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها دي طول نظام قصاتا ولو أن تعظ بأصل شجرة اگر چی بچاو دی پارا تالا ضرورت راشی د چک وهلو فضیل دیو بوٹی یا نور زید بچاو نی کنا صرف دی بچکی یو اونا دا دائی چکت زیل دا آغا زیلی بانتا چکو لگای داغینا ایسا زان بچ کی مشقت تیستا اشارہ دا نو دا اونی پا زیلی چکو لگا و خودان تو دوی نبچ کا جی تردی جو بتا بانے مرگ کا کاراشی باب دی بیان داغا چا کری ها چی بدگنی آن یکسرا سواد الفتن و ظلم چی زیاد شی آن یکسرا چی زیاد شی مصیبت تا فتنو و دا ظلمنو او سواد مانا اکثریت تخا چی زیاد شی ڈلی دا فتنو او ڈلی ظالمانو لان لکل دی اعادوها و سواد الاشخاص زیاد شی اگر ڈلی دا فتنو او ظلمنا جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا ابو الاسود يستحمل وقال الليث عن ابي الاسود فرق تعالى عن المدينه باس قطعا توجہ کا قطعا لازم کړه شو علی اهل المدینه په مدینی والو باندې باثن یو لخر لپاره د جنگ دا ګوره داغه زمانہ وا چې کله عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د خپل خلافت اعلان کړو مکه مکرمه کې او دلته مدینه کې لخر تیار شو د شامیانو مقابله لپاره او پاری کی چې کوم دی د دې صحابي ابل اسود د دې نوم لیکل شو
دې قتال آل مدینه ته لازم کړی شو آل مدینو باندې باثن یو لخر د آل شام په مقابله کې د آل شام د شامیانو په مقابله کې فتو تبت فيه ناغي لخر کې زمانو لیکل شو فلقیت اکرمتا ملاو شم فاخبرت ما خبر کا چې دا چې چل دی مدینه کې لخر تیار شو د شامیانو مقابله کې او زیبا او زمان پکې نوم دی چې څوکم شام تلاشم ای سره جنگیږم فنهانی اشد النهی زیدی شرکتنا سخت ترین طریقې سره منع کړم ثم قال بیا ما تو اخبرني ابن عباس ابن عباس خبر کړم چې انه ناس من المسلمین كانوا مع المشرکین یو ډول د مسلمانانو مشرکانو سره وا یو کثرون سواد المشرکین چې د مؤمنانو زیات اخکار کولا دله د مشرکانو په نبی علی السلام مقابله کې علی رسول الله په مقابله کې مثلا څنګه وای لکه مؤمنان قبل الهجرت په مکه کې وکړه نو کله چې مشرکان د مؤمنانو خلاف راتلل نو مسلمان ځان سره راوستل اگر جای جنگیدل خونه ځان سره وکینول کنه او دی ولوخه لرګي خو بکو نو دې سره تکثیر راته انو کله چې یې مرشه جو کار خراب شو نو دغه رنګ تاسو د ظالمانو مرسته مکوئ او د ظالمانو نفری مخ کار کوئ جی رابغه یو غشي نو فیرما دا مسلمان به وشته ويصيب ادم نو ورسد یوتا فیقتلوا او یضربوا یا به مړ کې یا به زخمی کا فیقتلوا نو مړ بشه فانزل الله تعالی چلو ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم باب اذا بقيت من حصاله من الناس باب دې په بیان د قرب قیامت اذا بقیت پاتشي مسلمان فی حصاله من الناس په بوسو کې اگر ردی خلقو کې حصاله اگر ردی خلق یعنی بی دین خلق او دغه سي نافرمان خلق ایت حصاله وي دي وبه قال حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين لا يدو احدهما ما ته نبی رسول الله دوی روایتونه ذکر کړو یو خو ماولید او د دویم زه انتظار کوم جی دا حدیث مګه مخ ویل امانت را الله را کوز کو هغه ویخ د زړونو د خلقو کې امراد نه جذر قلوب ویخ امراد دی امانت نصره استعداد د معرفت ته او امانت نه مراد رب تابعداري او دغه معرفت ته جی بیا دوی د امانت تشریح د قران او حدیث نو کړه بیا موږ بیان ک پیغمبر اسلام چې انام رجل سره بوت شي ان امتا لقوا لقوم فتقبض الامانه من قلبه ذنب د امانت راخ کړي شي فيظل اثرها مثل اثر الوقت نو بغرزي دغه اثر په زړه انسان کې په شان د اثر د تیم کې پیژنه دا تو دا چې ویږي اثر المجل تناکا پیژنه لکه په شان د سکورټي چراغ ورغړې په خپل خپې باندې فانا فتا او بیا دا تناکا دکشي او چتشي د بونه دکشي فتراو منتبرن اګه ته ګوري هغه پرسیدلی او چت کړه شوی سموي ولې بيشو پکې نو تر سوي خالی شي پکې نه دي او بغیر د داخله چې لین دین وکي دا د موږ مخکې ښه یعنی خلق وای به یو څه ته ډیر عقل مند دي ډیر خيار دي ډیر چالاک دي حالانکه بزرګ کې به یو رته د ایمان الله دې معاف کړه جی ولقد اتى علي زبان ولا ابالي ايكم بايعوا لئن كان مسلما رده علي الاسلام وان كان نصرانيا رده علي ساعي او پروانه شي ايكم بايعوا لئن كان مسلما یعنی ما به پروانه کول ايكم بايعوا چې کم یو ندودي ما به لین دین کو خرید او فروخت کہ مسلمانوں رد علی الاسلام زما حق بدری په اسلام باندې ماته ملاو شو مسلمانوں وان کان نصرانی رده علی صاعیه
دغه نگران والی ایته به موږ زما حق به ماته ملاو شو واما اليوم فما كنت بايو نن چا سره لین دین نکم الا فلان و فلان خلق خایندی مال خوري باب التعرب فی الفتنه باب دې په بیان د اختیارولو د باندو په زمانی د فتنه کې توجه شو التعرب د اعراب نه دی اعراب یعنی باندو ته وایي التعرب منسوج حصول العرب حاصلول باندو تالاش کول د باندو فل فتنه په زمانی د فتنه کې دا د فتنه براشي چې شعرونه به د فتنونه لبریز شي بیا به امن په باندو کې اوسم ګره امن په باندو کې دی خاریو تلاشا نو ټول بربند دي نه غیرت ته نه حیا ده او نه هیڅ شي بګی نشته او چې څومره دی باندو ته بره تزي نو امن مشته حیا مشته څه غیرت څه ستر پتر شته دی جی ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع انه دخل علي الحجاج فقال يا ابن سلمة ابن الاكواوي چې اورد راغه ما سره حجاج ابن یوسف حجاج ابن یوسف الثقفي جو د امیر د حجازو پس دینه چې دی عبد الله ابن زبیر شهید کړو او دا معاملہ د هجری 74 دا انتدت على قبيك تعالوا نو قال حجاج رات یا ابن الاكوا ارتدت على قبيك مرتد شو په پوند باندې تعربت سمانا سکون دی حاصل ک په باندو مدینه دې پری خدا خاورونه دې پری خدل باندو تلاړي مرتد شوی یو ځای خلکو سره مزونه جمعه نه کوي قال لا وینانا مرتد شي چاته خپل ایمان بچاو لراغلی الله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي في البدو لیکن پیغمبر اسلام اذن علی ما ته جهات را کړو فل بدوی په پاتې کې دو زما په باندو کې ما ته حضرت سی ویلو چې مشکلات براشي فتنه وي ته به خاریه پریږي دی او باندو ته بلار شي جی وعن يزيد بن ابي عبيد قال لما قبل عثمان بن عفان حرجت بن اكوع الى ربزه تراغ دا ربزه خو بار لري زیاده جی فتزوج هناك امراه وولدت له اولاد فلم يزل بها حتى قبل ان يموت بلياليها فنزل المدينه وبه قال حدثنا بعضی التکی ربزه کې پاتې شو واده او کې بچی وشل او بیا دلته وو تردی پرجه آخری زمانه رااله مدینه منوره تراغه خدای پاک مر لذت تراويسته په مدینه کې مرشه په جنت البقیع کې خاص شو جی قریب ده یکونه خیر مال مسلم غنم جویبا غره مال د مسلمان هغه ګډه یا بیزا یتبع بها شعاف الجبال چې دې روانيږي ځان سره رواني بدیلرا هغه د غرونو سرکو ته الله اکبر ومواقع القطر او هغه زینو د وریدو د باران یفر بدین من الفتن تختبا لپاره د حفاظت د دین د فتنو نه اوسم دا غسه کې نه تاسو په خپل اندازو کې چې کم غرونه دی پای کې کم زینو چې د خاریونه لري دی پای کې ډېر لوی کمال دی حیا غیرت سنت سيزونه او چې دی واجنو چلو باب دې په بیان د درخواست او د پناه وختو د فتنونه الله مهربان دې موږ ټول د فتنو نو ساتي به قال حدثنا معاذ بن فزارة قال حدثني هشام عن قتادة عن انس قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخفوه بالمسألة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم تردید پر چې خم مبالغه وکړه پس وختو کې جی يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء الا بينت لكم فجعلت انظر بينت لكم مخ روایت مونږ ویل ما دمت فی مقامی هاذا یاتی درته کنه جی لا فقال فاذا كل رجل راسه في ثوبه دغه وخت چې من قتل نو هر یو صحابي چې دی راسو فی ثوبی اے سر په صادر اخ پټ کړ دے او یب کی جاری فانشا رجل كان اذا لا يدعى الى غير ابيه فقال يا فانشا رجل نو شروع شو په خبره یو سره کم سره کانا ودی چونمه عبد الله وکنا
او دې اذا الله کله بچ دې جنگ کو چا سره یدا الی غیر ابي خلق وته مړه رامي فلار دي نشته ونه شوي خیرانه وصابي پاسه خلق چې کلم چا سره جنگ خلق مر به فلار سره ته خبرې کوي نو تیرا پاسه ده او نبی علیہ السلام ته منا بي فلار می سوق دي وی ابو کا حذافه کنا ستا فلار نه کنا حذافه اوس مطلب پوښ څنګه وای کله یو بیا دوی ترجمه وکما نو صاحب الحق صاحب خو خوشی کړي زبردست بیا د به غوړ ترجمه وکم دلته اور هغه سره با مسله حل کیږي من ابي زما پلار څوک دی بیا ابو کا حذافه ستا پلار هغه دی چې نومه حذافه دی خاوند مور ساده دې په نشو دغه چاو حذافه نه بغیر بل ته منسوب وکنه چاوي چې ستا پلار نشته پلار نشته وستا پلار حذافه دی کنه چې ستا د مور خاوند دی مانته د خپل مور او د پلار نه پیدای پلار نستا مور څخه بدکاری نه ذکرې مثلا شو دي ثم انشا عمر فقال رسول الله ربنا بالاسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم رايت في الخير والشر كاليوم قط وانه سوء ما د خیر او د شر تفصیل اوس پورې چرته نو کتلې انه صورت لي الجنه والنار نن مات جنت او دوزخ مصور کړي شو په دې دیوال دون الحائط عند الحائط په دې دیوال څخه ولقد يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم كتاب التفسير كم تعبير وقال عباس النرسي حدثنا يزيد وقال حدثنا سعيد وقال حدثنا قتادة أن أنس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لاف رأسه بسبب يبكي لاف معنی انغفتن کے او سر بصادر کے جی قربان وقال عائذ بالله من سوء الفتن وقال اعوذ بالله من سوء الفتن وقال لي حديثة حدثنا يزيد بن زريع وقال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه قتادة أن أنس حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذ بالله ومن شر الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق تهامہ اور کمزیں نجد مشرقی طرف جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد دا عربو کې چوز دا جګړې نه د فتنو هغه دا د زونه تاسو ترمذی کې چوي هغه شی سره چې ګور دغه حالات اوس بیګا چاوي چې دمره مړیو شو چې سړکونو پراته دي یمر کې جنگ دی کنه نو دمره مړیو چې سړکونو پراته دي سو کې سنبالې مولا دمره مړیو حد الله انګريز کافر وګوري دي څه شالي کافر بچي وقال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث يبدو قرن الشيطان أو قال قرن الشمس وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يبدو قرن الشيطان وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهير أزهر بن سعد عن ابن عوان عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك بس یعنی حضرت ټول دعاګانې کول موږ ورته چې دا زمونږ دا نجد چې دینو د دې ته دعا وکا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دریم ځلوي هنالک الزلازل والفتن دلته نو خبلوی فتنه او زلزلې را پاسي وبیا یتلو قرن الشیطان چغه قرن شیطان مراد لاندې لیکي دله د شیطان او تک زینب الدجال وړي وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر خرجونا ان يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا اليه رجل فقال يا ابا عبد الرحمن حدثنا عن قتال في الفتنه والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه فقال هل تدري انه ابن عمر سے هل تدري ما الفتنه ثقلت کا امك خبرې چې دا فتنه ستوي مور دې روکا یعنی مور مړیا
یا تابن مورجاړي رخصي انما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين محمد صلی الله علیه وسلم به مشرکین سره جګړه کوله وکانه الدخول فی دین فتنه او د مشرک په مسلک او په مذهب آی کې دنه کېدل فتنه وا وليس بقتالکم الملک او هغه فتنه دانه چې کوم تاسو په ملک باندې جنگيږي دا هغه فتنه نه ده چې قاتلهم حتی لا تكون فتنه او چې کنه فتنه خو د کفر او هغه خو د شرک وا او تاسو جنگ چې کوم دی دا په ملک باندې دغه وجوه چې حضرت عبد الله ابن عمر سبا دواړو فریقونه کناره کش پاتې کېدو او دا د غلو تقوا وا فاتح مولوی سیبرا کوشنو دخل